بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قدرمن اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو، السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم، په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې په تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي. دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم. زموږ د نننۍ خپرونې موضوع بیا هم د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک سیرت. رسول الله صلی الله علیه وسلم د احد په جنگ کې زخمی شوی و. ابو عبیده بن جراح رضی الله تعالی عنه په خپلو مبارکو غاښونو د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم له مخ څخه د زغرې یوه کړۍ راوښکله. نو د ابو عبیده بن جراح رضی الله عنه د مخې یو غاښ وولید او مات شه. بیا یې بله کړۍ راوښکله، نو بل غاښ یې ولوید. نو ځکه ابو عبیده بن جراح رضی الله عنه ته ساقط الثنیتین ویل کیږي. هغه څوک چې د مخې دوه غاښونه یې پرېوتي وه. ابو دجانه رضی الله تعالی عنه چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم توره ورسره وه، خپل ځان د محمد رسول الله لپاره سپر جوړ کړی و. داسې نه کوه چې شا رسول الله ته کی مخ دښمن طرف ته کی، بلکې مخ رسول الله ته کړی و، شا یې دښمن طرف ته کړې وه، تر څو چې بیا د دې ونه کښي. او بېشمېره غشي په ابو دجانه رضی الله تعالی عنه باندې لګېدل. همدارنګه سعد بن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دفاع کې په دښمن د غشو باران جوړ کړی و. رسول الله صلی الله علیه وسلم سعد بن ابي وقاص ته د خپل تیرکش څخه غشي ورکول او ورته یې ویل ارمي فداک ابي و امي، زما مور او پلار دې له تانه قربان شي، د زړه د اخلاصه یې وله. بل صحابي په نامه د قتاده بن نعمان رضی الله تعالی عنه، هغه مبارک سترګه ولوېدله، سترګه یې د ځایه راووتله او د هغه په اننګي باندې ځوړنده وه. رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل مبارک لاس هغه سترګه راواخیستله او بیرته یې په خپل ځای کې کیښوده چې له پخوا څخه ښه وه او لید یې هم ډېر ښه و. رسول الله معجزه و. مشرکانو دا غوښتل چې ځانونه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ورسوي او هغه په شهادت ورسوي، لکن الله رب العزت د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ساتنه کوله. د مشرکینو ټولو هڅې ناکامې کړې. 10 کسه سرتیري صحابه کرام د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په دفاع کې ځانونه قربان کړل او د شهادت لوړ مقام ته ورسېدل. بیا طلحه بن عبید الله رضی الله عنه د مشرکانو سره په میړانه وجنګېده. خپل لاسونه یې د رسول الله لپاره سپر کړي ول چې ګوتې پرې او لاس یې شل شو. رسول الله صلی الله علیه وسلم غوښتل چې په یوه لوړه ډبره پورته شي، لاکن د زخمونو او د ناتواني له امله ونه توانېده. طلحه ورته کښېناست او رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغه په مرسته په ډبره باندې پورته شه. کله چې د لمانځه وخت راغی، رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه و کرامو ته په ناسته باندې لمونځ ورکړ. دا د صحابه و کرامو رضوان الله تعالی علیهم اجمعین مینه وه محمد رسول الله سره، چې د خپل ځانونه او د خپل اولادونه ټول د الله د دین او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د دین نه قربان کړي ول. نن راشو موږ او تاسو وګورو چې څومره مینه لرو رسول الله سره، د هغه دین سره څومره مینه لرو او څومره خلک په زغرده باندې د رسول الله دین ته رابلو. د رسول الله دین د اتفاق دین دی، د محمد رسول الله دین د یووالي دین دی، د انصاف او د عدالت دین دی. په دې کې نفاق، په دې کې شقاق، په دې کې بدبختي نشته. نو راشي چې دا نفاق او بدبختي پرېږدو، د یووالي، د اتحاد او د اتفاق لاسونه یو بل ته ورکړو، ځانونه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د دین نه قربان کړو. صحابه و کرامو په ظاهره باندې ماته خوړلې وه، خو د انس بن مالک تره انس بن نظر هغه کله هم ماته نه خوړله، په مخه روان و. سعد بن معاذ مخې ته ورته ورغی، ورته ویلې چې ای ابو عمره چیرته ځې؟ انس ویل چې د جنت خوشبویي قسم په خدای ای سعده زه د احد په لمنه کې وینم. یعنی د احد په لمنه کې زه د جنت خوشبویي احساسوم. بیا انس بن نظر
د انصارو او مهاجرینو یوې ډلې ته ورسید چې اسلحه یې په ځمکه ایښې او ماتې ته تسلیم شوي دي. انس ورته ویلې ولې لاس تر زنې ناست یاستئ؟ هغوی ویلې څه به وکړو، محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وژل شوی. انس ورته ویل له هغه وروسته تاسې په ژوند څه کوئ؟ پورته شئ، د هغه هدف لپاره تاسې هم مړه شئ د کوم لپاره چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مړ شوی دی. بیا د دښمن مقابلې ته ور ودانګل او تر هغې پورې وجنګېده چې شهید شه، ځکه مشرکین د اوازه خپره کړې وه چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه وژل شوی دی او شیطان هم دا نارې پورته کولې. نو صحابه د خپل وسله اخیستې وه، ناست ول. انس بن نضر ورته ورغی چې ولې ناست یاستئ؟ هغه ویلې چې پیغمبر وژل شوی، نور موږ څه کوو؟ نو هغه ورته چې په کومه لاره کې پیغمبر وژل شوی تاسو هم په هغه لاره کې خپل ځانونه شهیدان کړئ. انس بن مالک رضی الله تعالی عنه فرمایي د احد په ورځ د هغه په جسم باندې اویا زخمونه ول، یوازې خور یې د ګوتو له بندونو څخه وپېژند. د هغه په بدن دومره ګزارونه او دومره غشي لګېدلي ول چې د هغه مبارک جسد نه پیژندل کېده، خو د هغې خور د ګوتو له بندونو څخه پیژندلی و چې دا انس بن نضر دی. همداراز زیاد بن سکن رضی الله عنه د نورو 15 انصارو سره د رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه په میړانه دفاع وکړه. یوه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دفاع کې ځانونه قربان کړل. زیاد هم په میړانه وجنګېد، د زخمونو تاب یې رانه وړ، په ځمکه پرېوت. رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمیل ما ته یې رانږدې کړئ. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته زیاد نږدې که. رسول الله په خپله پښه تکیه که، په داسې حال کې ساه ورکړه چې مخ مبارک د رسول الله صلی الله علیه وسلم په مبارکه پښه باندې ایښی و. عمر بن جموح رضی الله تعالی عنه چې ګډ و او په عمر کې هم مشر و او 4 ځوانان زامن یې درلودل چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره به په هرې غزوه کې شریک ول. د احد د غذا په ورځ یې غوښتل د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره په جهاد کې شریک شي، خو زامنو یې ورته ویل الله تعالی تا ته د جهاد نه کولو اجازه درکړې ده، موږ ستا په ځای جهاد کوو. الله رب العزت په تا باندې جهاد نه دی فرض کړی، ځکه ستا پښه هم معذوره ده او په عمر کې هم ډیر مشر یې. عمر بن جموح رضی الله تعالی عنه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ورغی او له زامنو څخه یې شکایت وکړ چې زما زمن ما نه پرېږدي چې زه تا سره په جهاد کې شریک شم. په الله قسم زه هیله لرم چې زه شهید شم او د خپلې ګوډې پښې سره جنت ته ولاړ شم. او د عمر بن جموح رضی الله تعالی عنه ښځې هم عمر بن جموح دې ته هڅوه چې جهاد ته لاړ شي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ویل الله رب العزت ته له جهاد څخه معاف کړی او د هغه زامنو ته یې وویل ولې جهاد ته نه پرېږدئ، کیدای شي شهادت یې په نصیب شي. د احد په ورځ د رسول الله صلی الله علیه وسلم سر عمر بن جموح په ګوډه پښه باندې جهاد لاړه او هلته په شهادت ورسید. زید بن ثابت رضی الله تعالی عنه فرمایي د احد په ورځ زه رسول الله صلی الله علیه وسلم د سعد بن ربیع د پلټنې لپاره واستولم. راته ویل که دې سعد ولیده زما سلام پرې ووایه او پوښتنه ترې وکړه چې څنګه یې. زید وایي د مړو په منځ کې مې د حضرت سعد لټه شروع کړه، په داسې حال کې مې حضرت سعد بن ربیع ولید چې آخري سلګۍ یې په خولې کې وه او په جسم یې د تورو او د نیزو او د خنجرو او د غشو اویا څخه زیات زخمونه ول. ورته مې ویلې ای سعده رسول الله صلی الله علیه وسلم درته سلام وایي، زه دې لپاره راستولی یم چې ستا پلټنه وکړم او ما ته یې ویلې که تا سعد ولیده نو په هغه باندې زما سلام وایه او پوښتنه در څخه کوي چې په څه حالت کې. حضرت سعد رضی الله تعالی عنه ویل د الله په رسول صلی الله علیه وسلم دې سلام او درود وي. ورته ووایه ای رسول الله صلی الله علیه وسلم زه د جنت خوشبویي احساسوم. او حضرت زید ته دا ویل چې زما قوم انصارو ته ووایه که ستاسې په یو رګ کې هم ساوي او مشرکان رسول الله صلی الله علیه وسلم ته نقصان او تکلیف ورسوي د الله په وړاندې به هیڅ عذر نه لرئ. په همدې حالت کې روح خالق ته وسپاره او د شهادت جام یې په ځان باندې راواړه. د هغه ایثارګرف صحابه کرام ول چې د ژوند آخري سلګو پورې د الله رب العزت رضا غوښتله
د ژوند آخري سلګیو پورې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په دفاع کې ولاړ ول. کلی هم داسې لار نه غوره کوله چې په هغې کې الله ناراضه شي یا د الله رسول ناراضه شي. نو قدرمنو اوریدونکو، موږ او تاسو هم د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم امتیان یو. راشئ د هغه په سنتو او د هغه په دین باندې منګولې ولګوئ. د هغه دین د دنیا هر ګوټ ګوټ ته د خپل وس مطابق ورسوئ. په دې لاره کې که څومره تکلیفونه، کړاوونه او مصیبتونه موږ ته راځي هغه به زغمو، حتی که زموږ په مرګ باندې هم تمامیږي. نو چې زموږ په بدنونو او رګونو کې وینه، یو تار وینه هم باقي وي، یو قطره وینه هم وي، تر هغه وخته پورې به د رسول الله د دین نه دفاع کوو او د دې تبلیغ به د الله بندگانو او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم امتیانو ته کوو. په همدې هیله قدرمنو اورېدونکو، د خپرونې په دې وخت کې راځو لنډې دمې ته. دمې نه وروسته زموږ خپرونه دوام لري. ملتیا مو رسول الله شو خبر، جبرائیل راوړی فرمان، سبا احد لدرومه جمته درځي کافران. رسول الله سو خبر چې کافران د مکې منافقان ورسره کل مشرکان د مکې یو ځای کوي لښکرې ابا سفیان د مکې په دا سبب چې ولې نبي بد بولي بوتان سبا احد لدرومه جنګ ته درځي کافران. رسول الله سو خبر جبرائیل راوړی فرمان، سبا احد لدرومه جنګ ته درځي کافران. قدرمنو اورېدونکو، بیا هم زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. د احد په ورځ حضرت عبدالله بن جحش رضی الله تعالی عنه ویل ای الله، زه له تا نه غوښتنه کوم چې سبا ته که زه له دښمن سره مخامخ شم ما ووژنې، بیا مې نسیرې کړې او غږونه او پوزه مې پرې کړې او بیا له ما د قیامت په ورځ پوښتنه وکړې چې دا ولې، زه درته ووایم دا ستا په خاطر. داسې صحابه کرام. نو کله چې مسلمانانو رسول الله صلی الله علیه وسلم ژوندی ولید، ډیر خوشحاله شول او ترې راچاپېره شول. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورسره د غره د لمنې په لور روان شو. په همدې وخت کې ابی بن خلف د رسول الله صلی الله علیه وسلم په لور روان و او ویل یې که نن له ما نه ژوندی خلاص شوې نو وایي زه هلاک شوم. رسول الله صلی الله علیه وسلم خپلو ملګرو ته ویل پرېږدئ چې راشي. کله چې ښه رانږدې شو، رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپل یو ملګري څخه نیزه واخیسته او ورمخې ته شو او په اورمیږه کې یو مرګونی ګزار ورکړه چې له امله یې څو ځله له اس څخه راپرېوت. حضرت علی کرم الله وجهه خپل څرمني ډال له اوبو ډک راوړه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د مخ وینې پرې پاکې کړي. حضرت عایشې رضی الله عنها د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مخ وینځه او حضرت علی کرم الله وجهه پرې اوبه اچول. کله چې عایشې رضی الله عنها ولیده چې د مینځلو سره وینه لا زیاتېده، نو حضرت عایشې رضی الله عنها د پوزي یوه ټوټه راواخیستله، هغه یې وسوځله او په زخم یې پورې کړه. د هغه وروسته د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وینه ودرېدله. د احد په ورځ عایشې او همدارنګه ام سلیم رضی الله تعالی عنهما په خپلو اوږو باندې د اوبو ډک ژي راوړل او زخمیانو په خولې کې به یې اوبه اچولې. هنده بنت عتبه او د مشرکانو نورې ښځې لګیا وې، د مسلمانانو مړي به یې مسله کول، د هغو نه به یې پوزې او غوږونه پرې کول. هنده راغله، د حضرت حمزه رضی الله عنه سینه یې تیرې کړه، د هغه ځیګر یې راوښکه او په خوله کې وجو یې تیرې نه کړی شو، ګزار یې کړ. د جګړې د پای ته رسېدو وروسته چې کله ابو سفیان مکې په لور روان شو، د یو لوړ غر په څوکه ودرېده او په لوړ آواز یې ویل چې یوه ورځ د بلې په بدل کې، یعنې دا ورځ د بدر په بدل کې نبی علیه الصلاة وسلام عمر ته ویل پورته شه، ځواب یې ورکړه. عمر ورته په ځواب کې ویلې چې الله اعلی و اجل، الله تر ټولو لوړ او تر ټولو ستر دی، موږ او تاسې د انجام په اعتبار یو شان نه یو، زموږ مړي په جنت کې دي او ستاسو مړي په جهنم کې دي.
بیا ابو سفیان ویل لنا العزاء ولا عزاء لکم، زمونږ عزا شته او تاسې عزا نه لرئ. رسول الله صحابه کرامو ته ویل ځواب ورکړئ. صحابه رضی الله عنهم ویل یا رسول الله څه ورته ووایو؟ رسول الله ورته ویل ورته ووایي چې الله مولانا ولا مولا لکم، الله زمونږ مل او ناصر دی او ستاسې مرستندوی او بادار نشته. چې کله ابو سفیان روان شه او مسلمانان هم مدینې ته د ستنېدو په تکل روان شول، نو هغه په لوړ آواز ویل په راتلونکي کال کې بدر زموږ او ستاسې د مخامخ کېدو ځای او موعد دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل یو ملګري ته ویل ووایه هو هغه زموږ ستاسې د مخامخ کېدو ځای دی. د جګړې د پای ته رسېدو وروسته خلک د خپلو مړو په ښخولو بوخت شول. رسول الله صلی الله علیه وسلم د حضرت حمزه په مرګ چې تره او رضاعي ورور یې و او کلک مدافع و، ډېر خواشینی و. رسول الله دومره پې ژړلي و چې کله هم رسول الله نه و ژړي دومره. د عبدالمطلب لور صفیه رضی الله عنها چې د حضرت حمزه رضی الله عنه سکنۍ خور وه، د جګړې د پای ته رسېدو وروسته د خپل ورور د لیدلو دپاره د جنګ میدان ته راغله. رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغې زوی زبیر بن عوام ته ویل زبیره ته ورسره وګوره او د بیرته ستنېدو غوښتنه ترې وکړه تر څو خپل ورور په دې حالت کې ونه ویني. زبیر رضی الله عنه هغې ته ویل مورجانې رسول الله صلی الله علیه وسلم درته د بیرته ستنېدو امر کوي. صفیې وویل زه خبره شوې یم چې زما ورور مسله شوی دی، غوږونه او پوزه پرې شوي دي، دا چې د الله په لاره کې مسله شوی دی زه پرې ارومرو د ثواب په نیت صبر کوم. بیا ورغله ورور ته یې وکتل، دعا یې ورته وکړه او بخښنه یې ورته د الله رب العزت نه وغوښتله او انا لله او انا الیه راجعون یې ویل. بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم د حمزه د ښخولو امر وکړه او خاورو ته یې وسپار. مدینه کې ماشومان ټول د خپلو پلرونو انتظار باسي. د عادت و د عربو د اطفالو چې په لاسونو کې به یې خرما اخیستې وه چې مجاهدین د دوی ورونه او د دوی پلرونه به د غزا نه راغلل، هغه به یې هغوی ته ورکول. د دې په منځ کې د سید الشهدا لور د حضرت حمزه رضی الله عنه لور هم ولاړه ده، هغه هم د خپل پلار انتظار باسي، خو د خپل پلار نه خبره نه ده چې په پلار یې څه شي. په لاس کې خرماوې دي ولاړه ده چې زما پلار راځي دا به ورکوم. نن ورځ هم په دې ټولنه کې موږ او تاسو داسې ماشومان لرو چې هغه د خپلو پلرونو انتظار باسي، داسې میندې لرو چې هغه د خپلو زمنو انتظار باسي، داسې پلرونه لرو چې هغه د خپلو د زمنو انتظار باسي، داسې خویندې هم شته چې د خپلو ورونو انتظار باسي، داسې خویندې هم شته چې د خپلو خاوندونو انتظار باسي. اما هغه د اسلام په لاره کې د دشمن په مقابل کې هغه په شهادت رسېدلی دوی خبر نه دي. د اسلام او د انسانیت او د منافقینو د مفسدینو لخوا په جبر او په ظلم سره په شهادت رسېدلي. الله دې د هغوی شهادت قبول کړي، د دوی میندو، د دوی پلرونو، د دوی ښځو او د دوی بچیانو او خویندو ته دې الله صبر ورکړي او الله رب العزت دې شافي د آخرت وګرځوي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم بیرغدار مصعب بن عمیر هم د احد په غذا کې په شهادت ورسېد. مصعب چې د اسلام قبلولو څخه مخکې په قریشو کې تر ټولو نازولی ځوان و چې د ورځې به د 200 دینارو جامې اغوستلې، تر ټولو نازولی ځوان و. هغه مبارک په داسې څادر کې تکفین شو چې سر به پکې پټ کړی شو، پښې به بربنډې شوې او پښې به چې پکې پټې کړی شوې سر به یې لوڅ شه. رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمیل سر یې په کفن کې پټ کړئ او په پښو یې سرګړي واچوئ، یعنی واښه یې په پښو واچوئ. رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه صحابه کرام چې د احد په ورځ شهیدان شوي ول دوه به په یو قبر کې اچول. بیا به یې پوښتنه وکړه کوم یو زیات قرآن یاد درلود، د کومه په اړه به چې ورته ویل شول هغه به اول لحد کې ایښوده. رسول الله صلی الله علیه وسلم د احد شهیدان د خپلو وینو سره د غسل او جنازې پرته دفن کړل او وی فرمیل د قیامت په ورځ به زه د دوی لپاره ګواهي ورکوم. د حضرت حنظله رضی الله عنه په لټه کې ول چې اوله شپه د وادي و په غذا کې شریک شوی و. غواړي چې حضرت حنظله شهید پیدا کړي او هغه ته غسل ورکړي، ویني چې د هغه بدن نه اوبه څاڅي. رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمیل چې دې ته د آسمان نه ملکې راکوز شوې او حضرت حنظله ته غسل ورکړ. مسلمانان مدینې منورې ته د راستنېدو په وخت
د بني دینار قبیلې د یوې مسلمانې ښځې سره مخامخ شول چې میړه یې ورور یې او پلار یې د احد په غذا کې په شهادت رسېدلي ول. کله چې مسلمانانو هغې ته د میړه او د ورور او د پلار تعزیه وویله، هغه وپوښتل رسول الله صلی الله علیه وسلم په څه حال کې دی؟ هغوی ورته هغه په خیر دی. هغې وویل ما ته یې راوښایئ چې په لیدلو یې د خپلې سترګې یخې کړم. چې کله یې ولیده ورته یې ویل چې ته په خیر یې، نور بل هر مصیبت کوچنی او آسانه دی. نو نن ورځ هم قدرمنو اورېدونکو موږ او تاسو هم ډېر کړاوونو مصیبتونو سره مخ یو. کفار د انسانیت او د اسلامیت دښمنان هره ورځ زموږ مسلمانان وروڼه او خویندې په شهادت رسوي. صبر وکړئ، استقامت وکړئ او د الله دین لپاره مبارزه وکړئ. د هرې لارې نه چې کولی شي خلک د الله دین ته راوبلئ، د فحشا او د منکراتو نه یې مانع وګرځئ. د الله رب العزت دین او د الله د رسول دین ډیره په زغرده او په ډاګه توګه باندې خلکو ته بیان کړئ چې د آخرت په ورځ الله څخه مسؤول نه یو. نو قدرمن اورېدونکو دا وه زموږ نننۍ خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم، تاسو ټول په پاک رب سپارم. پاتې ژوندم نیکمرغه، ښاد، بریالي او کامیاب اوسئ. رسول الله سو خبر حکم یوک جناب وما تصور لفکر بختام زتو خبر کوم دلتا را ټول که اصحاب فرمنبر وکوا بیا حضرت بلال اذان سبا احد لدرما جنگ تا درزی کافران رسول الله سو خبر جبرائیل راوڑی فرمان سبا احد لدرما جنگ تا درزی کافران